الله الرحمن الرحیم. زمونږ اکثر خلک هغې غلطي کوي او اکثر خلک هغې دا خبره کوي چې که صورت د محمد نه وي پیدا کړی به خدای نه وه دا دنیا. دا قسمه خبره کول دا صحیح نه دی او دا صراحتا هغه د قرآن خلاف دی، ځکه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما دا انسانان او پیریان یعنی دا دنیا چې ما آباده کړې ده نو دا دنیا ما د دې دپاره آباده کړې ده چې زما عبادت هغه په دې کې وکړي شي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانان او پیریان ما نه دي پیدا کړي مګر د دې دپاره چې زما عبادت وکړي. دارنګ یو خبره هغه دا مشهوره ده چې آدم علیه السلام نه هغه په جنت کې د هغه نه غلطي وشوه، هغه هغې اونې ته نږدې ورغی، نو الله تعالی چې د هغه نه هغه خفه شو او بیا هلته قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې داسې کلمات هغه زده کړل او توبه یې وباسله نو فتاب علیه، په دې باندې هغه مهرباني هغه الله تعالی وکړه. نو اکثر خلک هغې دا مشوره کړې ده چې آدم علیه السلام بر عرش ته وکتل نو په عرش باندې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم هغه مبارک لیکلی و، نو هغه د دغې نه اندازه ولګوله چې دا ډېر اوچت شخصیت دی، نو الله تعالی له د هغه وسیله ورکړه چې یاره د وجې نه هغه ماته دا ګناه معاف کړي، نو الله تعالی هغه ته ګناه معاف کړه او یو غټه هغه قصه د ځان نه جوړه کړې ده. دا قسمه خبره دوم هغه د ځان نه دی، اگر چې مستدرک هغه دا ذکر کړی دی خو دا سندن او متنن دا دواړه دا ډېر ضعیف دی، د دې څه ثبوت هغه نه میلاویږي او هغه تفصیلا هغه په البصائر کتاب کې هغه لیکلی شوی دی، تفصیلا هغه ځای کې هغه ذکر شوی دی. اصل خبره هغه داره چې داسې قسمه خبره کول دا ثابت نه دي، نو د دې نه هغه ځان ساتل پکار دي. اوس اصل هغه چې آدم علیه السلام کومه کلمه هغه زده کړې وه او د هغې په وجه باندې الله تعالی په هغه باندې مهرباني وکړه او هغه ته د هغه ګناه هغه معاف کړه او د هغه نه چې هغه کومه غلطي شوې وه هغه غلطي هغه ته معاف کړه، نو هغه اصل کې وسم، نو هغه اصل کې هغه دو چې الله تعالی په خپل په قرآن کریم کې ذکر کړي. په سوره اعراف کې الله تعالی ذکر کوي قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو هغه ځای کې الله تعالی دغه کلمه هغه په خپل په قرآن کریم کې ذکر کړی ده، خو خلک هغه دغه طرف ته نه ګوري چې قرآن کریم ماته څه وایي، خو خلکو هغه د ځان نه یو قصه هغه مشوره کړې ده، د ځان نه خبرې هغه مشورې کړي دي او هغې ته بیا هغه د روایت مرتبه ورکوي، د حدیث مرتبه هغې ته ورکوي، اگر چې هغه څونه ضعیف ولیني خو بیا هم هغه هغې ته په اوچت نظر باندې او په ښه نظر باندې ګوري. نو داسې قسمه خبرې کومې چې ثبوت هغه ني نو د دې نه ځان ساتل هغه پکار دی او تحقیق د دې کول پکار دی چې دا خبره هغه صحیح ده او که نه دا خبره صحیح نه ده.